من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اصحاب کهف د تعقب د پاره په خپل ملګرو کې یو کس بازار ته ولېږو چې حالاتو جایزه واخلي چې د قیانوس بادشاہ زمون خلاف لډون کوي او کنا آیا زمون نوم څوک اخلي او کنا. نو چې کله د دوی یو ملګری بازار ته لاړ او د هغه وخت موافقې پیسې راواغستې چې ځان سره به خوراک راوړم حلال او پاک. و چې کله د بازار ته لاړو د خار په دروازه چې داخل شو د خار دروازه ډیره بدله ده. ګوري هغه خلک هم ډیر ناشنا دي، جبه هم بدله ده، طرز زندگی اسلامی ده. ذکر د قیانوس بادشاہ فیلډلفیا ښار په هر دروازه وي د بوتانو نقشونه جوړ کړي، د بت پرستۍ اثرات او نښې نښانې هر ځای موجود وي. او وس چې دغه ملګری ښار ته لاړ نو هر ځای په چوکونو کې بازارونو کې کلمات لیکلی شوي دي او زیاتر خلک اسلامی طرز زندگی دیر نو ده حیران پریشان شو او تعجب واغستو. و چې کله دی هوټل ته لاړ هلته د خوراک راغستل نو چې کله خوراک ورکو پیسې ورکولې نو هوټل والا وایي دا پیسې خو کوټه دي دا نه لګي، دا کرنسي خو د دې زمانې نه ده. ناغور ته دا خو مونږ پرون د کور نه راغستې دي، دا خو زموږ سره پرونې پیسې دي. نو ته څنګه وې دا کوټه ده؟ ناغه دکاندار او هوټل والا په شکمن شو، وې دې سړی که څه خزانه موندلې ده. نو شروع شو په بازار کې او په هر بازار کې د حکومت کارندې پولیس والے ځای په ځای ولاړي د حالاتو د کنټرول لپاره. نو یو پولیس ته आवाज کړی دی راشه دې سړی څه خزانه موندلې ده او نقلی کرنسی باندې اغستل خرڅول کې او دا جرم دی. عموما یو سړی وس مثال په تور باندې پاکستان کې چې کومه پیسې کوټه شوی دي نه لګي، یا د 2 روپو نوٹ ته یا د روپیو نوٹ ته پخانی او ته پاګې باندې وس اغستل خرڅول کې او خلکو سره شر شاتارم کې چې مال په دې سودا راکنو لازم دا په قانون کې جرم دی. نو تاسو مخاوي چې دا سړی نقلی پیسې چلای. په دغه طریقه باندې مکسلمینا چې د دې کوم مشر ونیولې شو د بادشاہ په دربار کې پیش کړی شو. او دغه بادشاہ په دغه شپه باندې یو دعا غوښتلی و، وی الله زما په دې اسلامي مملکت کې د قیامت نه ډېر خلک منکر دي، الله داسې یو معجزه رونما کړه چې د خلکو یقین راشي چې الله د قیامت پر ورځ ژوندي کولای شي. ځکه ځای په ځای به د خلکو دا تاثر او عقیده وه وی دا هډوکي چې به د قبر کې خاورې ریشي تاسو دا منئ چې دا بیا دوباره راژوندی شي. نو هر سړی خو عقل بسېږي که نه، دنیادار خو ټول د عقل اتباع کوي. نو خلکو وی چې دا خو ناممکنه خبره ده، اوس یو هډوکی خاورې شي ذره شي دا به څنګه راژوندی کېږي؟ وی دغه شی دی. نو مونږ وایو چې دا نه راژوندی کېږي، او دا بعضې خلک وایي چې دا راژوندی کولی شي. زه خو یې نه منم. نو دا یو لویه فتنه وه چې د قیامت نه بعث بعد الموت لویه مسله د دې انکار و. نو الله داسې یو معجزه رانما کړه چې د خلکو
بعث بعد الموت باندې عقیده جوړ شي. نو چې هغه پیش کړل شو تحقیقات وشو پاغه عدالت کې پاغه دربار د مسلمانانو کې پوخانه تختې پرته او پاغه باندې تاریخ لیکل شي او چې سکسان د خپل بادشاہ نه تختیدلی او چې تاریخ کې کله یو ځای کو 309 کال مخکنه واقع ده. یو نوم پکې ده وی نور مرګري چرته دي هغه بادشاہ شکر وستو ودا بیگانه الله زما دعا قبول کړه. زه اوس اعلان کوم چې راشه الله مړي څنګه راځندې کوي 309 کاله دا وطن ځوانان الله په غار کې د کړي او دغه د وسره پاسول راشه ویني او د دینه ولو ډنډورو ز جوړو ما چې د خلکو دا عقیده پیدا ان شاء الله مړي راځندې کولای شي. نو قران مجید د دې نه وایي وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ او دغه شانت مونږه خبر کړل په دوی باندې خلق ليعلموا دې د پاره چې دوی پوښي ان وعد الله حق چې وعده د الله رښتونی ده وان الساعه لا ريب فيها او یقینا قیامت چې نشته د شک په هغه کې د قیامت او داغه دوباره را پورته کېدل نه خلق منکر نو د دې وجه نه د اصحاب کهف را پاسېدل الله په دغه دور کې ذکر وکړل چې د خلکو عقیده په قیامت باندې جوړ شي. اذ يتنازعون بينهم کلا چې دوی اختلاف کو په خپل منځ کې یو تنازعي جوړ کړه امرهم په خپل حال کې په خپل کار کې فقالوا ابن عليهم بنيانا نو ویدیو جوړ کې په دې باندې یو آبادی یو گنبد یو مناره یو درگاه په جوړ کې ربهم اعلم بهم رب د دې په دې باندې نو مسلمان بادشاہ ودا د وخت اولیاء دي په دې باندې موږ عام عمارت جوړ کو درگاه جوړ کو دا خو به دې تعظیم او د دې عبادت وشورو شي نه مونږ به د دې په خوا کې یو جمعه جوړ کړو د الله موږ خلک د دې زیارت درازي عبادت په الله کې او د دې بزرګان اولیاء زیارت باندې مسلمان بادشاہ د دې خوا ته یو جمعه جوړ قال الذين ويغن كسانو غلبوا چې زورور على امرهم بخل حکومت کې لنتخذن عليهم مسجدا خام بجوړ کو پدوی باندې او جماعت سيقولون زرد چوای بداخلت ثلاثه دادره کسانو رابعهم كلبهم سلورم د دیو سپید دیو ويقولون او بعضی وای د دوینا خمسه چې پنځه کسانو سادسهم كلبهم شپږم د دیو سپید دیو دا یو دوه کسانو په مکه کې یو وی پنځه دي شپږم سپید بل وی سلور دي او پنځم درې دي ستدي درې سلورم د دیو سپیو قران مجید هغه ته وی دا رجم بالغیب دي د یو نه دو داسې نمونه چې هغه په دې کې ډېر زیات تحقیق او هغه سره د دې خبره علم نو عبد الله ابن مسعود ابن عباس رضی الله تعالی عنه وی ما وی چې دا وکسان دي اتم د دې سپیو نو الله تعالی دا اخرنه قول چې الله ذکر کو نو وی چې د دې پښمار باندې نه کوي مگر لږ خلک کوي او په دې لږ کې زوما زما دا راي و چې دا وکسانو اتم سپیو الله تعالی د دې نه بعد رجم بالغیب ټکې نه ذکر کړي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې دا خبره مشهور شو وی چاوي دا 15 کسانو چاوي 3 کسانو او سلورم مسپو چاوي دا 15 کسانو شپږم مسپو قران مجید وی دا خبره د الله نه ده لکه پرونی عمرګه سوي وی الله تعالی و چې 2 او 3 مسپو او 3 او سلورم مسپو نه پټا ګول نو چې دومره کسانو دا قول د الله نه ده دا قول د خلق الله ذکر کړی دی الله د خلق د قول ذکر کړی دی بعضی وی چې دومره کسانو
دومره دغه شپږم سپیو دا الله د خلقو د اقوال ذکر کړی دي وسو کسانو صحیح قول سره دا وکسانو سبعه وثامنهم كلبهم او اتم د دې سپیو اصل کې دا وته شپږ کسانو د خپل علاقې نه او چې دیو کله رقیم خار ته ورسېدل نو الته یو شپنکې دا غسر چې کله شپو کړه او خوراک طعام وسره کناغو ته لار برابر کړه ویمږ د دې زین وتل غواړو هغه ته ولي وځي دغه شان موږ دی والله عبادت کو موحدین او موږ غیر الله ته سجده نه هغه دا خو خیسته عقیده ده زمام ډیره خوښ شو نو وی تام راځه کنه نو وکسان ملګری شو نو د شپنکی سره چې کوم سپه او هغه سره ملګری شو پدې کې ګوره یو سپی مسلمانانو د نیکانو خلقو ملګرتیا اختیار کړې د الله په قران کې ذکر سپه چې زما وستا په نظر کې دا ډېر یو لاندې زناور دی مونږ چې تشبیه چاله ورکو د سپکول نوم وتوي سپیا وسپه چې د نیکانو خلقو ملګرتیا اختیار الله داغه مقام اوچته نو معلومه ده شو چې د نیکو خلقو سره ځان تړل دا د انسان مقام اوچته ويقولون رجما بالغيب دا وشتل دی په غیبو بعض خلک وي دا اٹکل سره خبرې کې بے دلیل بے تحقیق انسان بے تحقیق یو خبرو کې د کټ نه وږي دته رجما بالغیب د سره علم نه او اسی په اٹکل یو خبر وکړه نو دا بے تحقیق خبرې دا کوم چې مخکې اقوال ذکر شو الله د خلقو قول دی ويقولون او وای سبعه چې وکسانو وثامنهم اتم د دوی کلبهم سپید دوی ده قلوا پیغمبران رب اعلم بعدتهم رب زما خفو ده پشمار د دوی باندې د دې قسم سوالونو تفوسونه فضل دي ډېر کړه دا باز خلک تفوس کوي یرجی اکثر د خپل امامانو تفوس کوي ودا ابراهيم عليه السلام چې هغه ګډه لکړه هغه غوخه چا خړلې بچا په خړلې دا دور خلک په خړلې کنه اخکرونه یې سشوال او ځان کې دا قسم عقیده خبره قران مجید ما او تاسو د هغه خبرې علم کې د کوم ستانه تفوس کې د قیامت پورس و د قیامت پورس د نو ستنه خدا تفوس ته کې چې سابقه څومره تعداد څومره ستانه په تفوس کې من رب رب دي سو من دینک دین دي سو د جون تیرول قانون او طریقه دي سو من نبیک پیغمبر دي څنګه ډیر مسلمانان اکثر په دې انټرویوانو کې د ټي وي د انکران د تفوسونه کوي وایي موږ د چا امت یو ډیر ګریجویټ د ټیک ټاک او د فیسبوک سټاران هغه تر خپل پیغمبر فتنه لګي چې موږ د چا پیغمبر یو زما په مخ کې د انسان نه تفوس شو په دې بریکوټ کې هغه دی زموږ پیغمبر کله کې وو دفن دی په کراچۍ کې هغه د مزار جنا چې کوم دی کنه دا زموږ پیغمبر دی د قید اعظم د قبر چې کوم دی ودا د پیغمبر راوځه دومره چا ته پته نشي د پیغمبر محمد رسول الله کوم دی دفن دی بیا لا نور علم او نور فهم دا خو د امت نه بالکل ورکه ده نو د کوم خبرو تفوس چې زما واستانه کیږي د هغه تلاش او لټون پکار دی او وای پیغمبر عرب زما خفو ده بعدتهم پشمار د دوی باندې ما يعلمهم الا قليل نبویږي پشمار د دوی باندې الا قليل مگر ډېر لږ کسان او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په دې لږ کې زوما نو زما قول سو ما وی چې وکسان دی اتم سپید بدا پولټیک دی فلا تماری فیهم پس ته جګړه مکو فیهم پبارد دوی کې الا میرا ان ظاهرا مگر هغه جګړه او بحث سرسری د اصحاب کهف د تعداد کې هم د خلکو په ګنټو د سره مشکلي کې بحث مباحثه کې څوک څومره د دې ګډه بحث نه دی بګدا فزول خبرې دي ولا تستفتیم پیغمبر تعالی فرمایي د دې په باره کې د چا سره بحث مکو د سرسری بحث کوا ډېر جواب پسې مزه ولا تستفتی او تفوس مکو فیهم د دې په باره کې منهم دخلقنا احدن د هیڅ یو تننا ولا تقولن او تمو پیغمبرا لشیء د یوسس مبارک فاعل چې زب وکم دی لرا ذالک دی لرا غدن سبا الا ایشاء الله مگر دا چې غوړي الله تعالی
ما مخکې ذکر کړو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس شوی وی کته پیغمبر اوایا سزوانان د خپل بادشاہ نه مخکې زمانه کې تفصیلی او دغه واقعې بیان کړه روح څه شی دی او هغه کوم یو سړی دی چې د مشرق او د مغرب سفرونه کړی دي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې زبرت سبا وې الله پیغمبر مکلف په وحی باندې دای په زړه کې چې ماته الله د دې تفصیل بیان کړي نو زبدي توګه مې ان شاء الله دې نه يرش الله 50 ورځې د دې په وجه باندې وحی باندې کړی و د څنګه وحی راغله هغه واقعي او د مخکې بیان کړو په زور نه ورکړه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا پیغمبر د سمو آیا چې د سبا تعالی ته وې ما ان شاء الله ونه وې الله اوړ دا کار وکي ان شاء الله هر مسلمان له په هر لوز وعده کې ویل فکر دي ځکه چې د الله مدد شامل حال نه ته هیڅ نشي کولای وذكر ربك او یاد وخت رب اذا نسيت کله چې ستانه هرشي په دې باندې مفسرین وی یو انسان وی زبداکر سبا وکما او ان شاء الله نه ویلې او سبا ورته چې بل ورته شي وما خدای پلان کې سره الله واس کړو چې زبدا سبا بدر سم نو ان شاء الله نه ویلې وي پته کټم دی چې ان شاء الله ولی قران وی وذكر ربك یاد کړ خپل رب اذا نسيت کله چې ستانه هرشي ها نو چې کله ستانه هرشي او آیات شته بل ورزوا الکه وای ما ته ویلو چې د بدر شمه او ان شاء الله به ما ورسته ویلو دور دی بعد مو ویلو لکه ما ته بیا یاد شنو ما ذکر وی وقل او وای پیغمبر عزازر ایهدینی چې لار بو قیمت ربی رب زماله اقربا ډیر نږدې من هذا د دین رشدن په اعتبار د هدایت سره سبحان الله